التي انعمت علیکم دلته اوس الله پاک فرمایي چې خلافت صحیحه دا سبب وی لپاره د انعاماتو ترکمه پورې چې بنی اسرائیلو کې صحیح خلافتو انعامات په باندې وو آغا خلافت صحیحه تر نه ختم شو الله پاک تر نه آغا انعامات واخستل نو د بنی اسرائیلو نا بنو اسحاق نا خلافت بنو اسماعیل ته نقل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بنو اسماعیل کې پیدا و د دین مخکې چې څومره انبیاء کرامو دا ټول په بنو اسرائیل کې راغلي نو دې کې اشاره ده دې خبره ته چې تاسو نو دا نعمت زکه واخسته شو چې تاسو کې صحیح خلافت ختم شو او تاسو د الله چې کوم احکام او هغه تاسو نه پاتې شول خلافت هم غلط شو نو زکه تاسو نه دا انعامات لاړ نو مخکې دا ذکر کوو چې تاسو د الله د اوامرو امتثال پرې خود او دلتا تذکیر د انعاماتو د چې تاسو باندې ما څومره نعمتونه کړیو هغه ټول هر څه تاسو پرې خودل تاسو هغه لحاظمونه ک او د الله پاک نافرمانی شروع کړل یا بنی اسرائیل اے اولاد د حضرت یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی یاد کئی نعمتنا زما اللتی انعمت علیکم آغا نعمتنا انعمتوہو دا انعمتوہو دا متشای پکی اوستا دا ذکر چے اللتی انعمتو اللتی موصول انعمتو سلا او سلا کے خاما خا عائد وی راجی وی آغا موصول تا نو اصل کې موصول د دغه سلی عائد د دغه موصول هغه محذوب ده تقدیر دا چې شو التی انعمته علیکم هغه نعمتونه چې کړیو ما هغه پتا سو باندې لکه نعمتونه اول اجمال شو اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم اوس په باندې دا خاص عطف کوي په عام وانی فضلتکم علی العالمین یو نعمت داو چې ما تاسو لا غرواله درکړو په مخلوقاتو د خپل زمانه باندې نو چې کله می دا احسانات په تاسو باندې کړیو نو وتقو یومن تاسو اوریږي عذاب داغه ورځې نه لا تجزی نفس عن نفس شیئا چې نه بشي د فکولې یو نفس عن نفس دبل نفس نا شیئا سزا برا ولا يقبل منها شفاعة او نبشي قبل اوله منها دي نفس نا شفاعة سفارش د بار درې شرطونه دي الا من اذن له الرحمن وقال صوابا دي کې درې شرطونه دي یو به سفارش هغه سو کول شي چې دته اذن شوی وي الا من اذن له او بل وقال صوابا دي قال کې دو خبرې دي قال چې وینا کړی وی د سفارش کوون کی ثواب بند حق خبره چې لا اله الا الله دی دا سفارش کوون کې مسلمان وي او بل دا مشفوع له چا د پاره چې سفارش کیږي وقال ثوابا قال ثوابا د قال فاعل بسوک وی دا شفاعت کوون کوي او مشفوع له چې دا دواړه مسلمانان وي نه د کافر سفارش قبليږي او نه د کافر د پاره سفارش قبليږي وقال ثواب دامن ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل او نبشي اخستله منها دغه نفس نا نفس کافرین عدل مالی بدلا ولا هم ينصرون او نه بعد دي امداد کولای شي وردا سلور سيزونه ذکر کړل ځکه چې قران نازل ده په محاوره د عالم کې چې جیل ته یو مجرم بوزي دا غیر د خلاصولو سلور طریقې وي جیل ته یو مجرم بوزي د ځان خان صاحب دغه کی دا ټلیفون کی
یا لکه دا زما سړی دی پرېږده الله فرمایي لا تجزي نفس عن نفس شیئا زما سړی دی زمړه ته څوک ولا يقبل منها شفاعة کله نا کله زما سړی باندې کارو نشي خو د چې دنو سفارش وکړي لا شي هغه ته چې دنو سوال مینتو کی تانهدار ته وایي چې ګوره خیر دی زه راغلی یم اوس ما دپاره پرېږده هلته به دا شی نه کېږي ولا يقبل منها شفاعة درېیمه طریقه په تاڼه کې دای چې خان وایي دا سړی نه پرېږدې نه زما سفارش هم نه منې نه جب تلاش کی اورورا چې دنو یو ګتا د 500,000 روپو هغه لوټونه هغه ګټه چې هغه 500 لکه خو خامخا هغه ورته چې تانهدار ته گزار کی وای دا واخلو زما سره پرېږده نه هلته به داسې نه ولا یوخذ منها عدل درېیم هم ختم شو په دنیا کې څلورم آپشن دای نه پرېږدې نه روډ بندو رنګ روډ ته چې دنو ووځي او دا ټول خلک هلکه تر هغې پورې به په دې رنګ روډ پراته او دا هړتال به شروع دا جلوس تر کومه پورې چې تا مجرم نه پرېښی الله فرمایي ولا هم ينصرون هلته دا امداد هم دی او بل نشي کولی چې په جنت په دغه کې دا سړی په دوزخ کې دوی چې دنو احتجاج وکړي احتجاجي نو دا څلورې لارې بس د مجرم خلاصولو لپاره هلته څلور واړه خط دي ان الله فرمایي څومره احسانات مې در باندې کړي ګورئ نه تاسو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ وَاذْكُرْ حَادِثَةَ إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ هغه وخت چې موږ تاسو له نجات درک د چانا من آل فرعون د فرعونیانو نه من آل فرعون دیش پیری دا من آل فرعون ذکر د قرآن کې څه چلے کو فرعونیانو یسومونکم رسوب تاسو ته سوء العذاب سخت عذاب څنګه سخت عذاب اجمال سخت عذاب بیدا رسو چې یذبحون ابناکم حلال اولبا ذبح کول به تاسو زامن ويستحيون نساءکم جم دی به پر خود تاسو جنکه زنانا نارینه به قتل کړل جنکه به پر خود جنکه دې دې بار پر خود چې تم کور کارونه وکي نارینه به قتلول یو ځل دی قتل کړو د نارینه چې موسی علیہ السلام چې ته پیدا نشي بیا یو کال به پر خودلو بل کال به حلالول موسی علیہ السلام الله په هغه کال پیدا کی چې په کم کال باندې د حلال او د ذبح کالو او بیا موسی علیہ السلام مور په تابوت کې واچو سمندر ته گزار کو هغه بنیر کې چې دنو فرعون هغه بنگلې ته نه نوت نو الله رب الجلال په دو سات یوز بیا داسې وخت راغی چې اسې به اعلانول چې دا بني اسرائیل زیات نشي د موسی علیه السلام خطره نه وه اسې به اعلانول یذبحون ابناکم او ویستحیون نساکم جمدې به پرېښودې ستاسو ښځې ویستحیون حیانا حیا شرمګاه ته وایي بله ترجمه ده دا پولیس براله پولیس وای منګه سرچ اپریشن کو څنګه سرچ اپریشن کوي بني اسرائیل کورونو ته بندنه وتل او زنانه به یو کتل چې دی کور کې 100 زنانه حاملی دي او 100 زنانه غیر حاملی دي چې کومه زنانه به حامله و نو په خېټه باندې ورته لاس کې خو د الټراساوند به وکړ الټراساوند به ورته وکړ نو او به کتر او کته خیال دې په استحینا شرمګاه مې ته وی دی با طلب لټاو به دی اغا شرمګاه ويستحيون نساءکم حیا به ستاسو د زنانو حیا به لټاو دا څومره عذاب نو کوړه فوجیان نه وتل د فرعون او ورور چې بنی اسرائیلو د زنانو نه با مطلب دا دی چې خېټه باندې به لاسو تکي خود لمن به پیوچت کړو چې حامله ده او حامله ده د 100 میاشتو حامله ده د 2 میاشتو ځان سره به تاریخ لیکو چې دې کور کې د 2 میاشتو حامله ده نو په 9 میاشت باندې ماشوم شي کنه نو دین وروسته چې دنو بیا به او میاشتې بعد بیا به پولیس راغی وای مونږ ته وخی چې ماشوم پیدا شوی او که ماشومه ده نو که ماشومه به پرې به خدا او که چېرته ماشوم به بس ذبح
ويستحيون نساءکم حیا به لټو استاسو د خزو یو ترجمه دا شو دیمه ترجمه دا کړه ويستحيون نساءکم جمدی به پر خود استاسو خزي وفي ذالکم نو د دغه شیز د ما سو کو الله فرمای دا کار باغی کو د دغه کار نامې تاسو له نجات درک دا عذاب وکنو دا ابتلا او پتا سو باندې او د دینه من نجات تاسو له درک دا در باندې څومره عظیم احسان شو نجات او عذاب د دې عذاب نه من نجات درک اوس تاسو به پیږي وفي ذالکم او پدې کار کې تاسو توایما په کم کار کې پدې نجات ور کولو کې در کولو کې تاسو ته د دغه عذاب نه د فرعونیانو بلاء دا خو ډیر عظیم الشان انعام من ربکم د رب تاسو نه بلاء ترجمه مې سره وکړه انعام سره زکه چې ذالکم کې به اشاره وکړه نجات نجیناکم نه معلومي دا نجات چې تاسو له درکو بس بلاء دا لوی نعمتو دا لوی رحمت استاد پاره دا لوی رحمت یا بلا په معنا د امتحان سره دی او دریم بلا ترجمه دا زحمت وفي ذالکم او پدی کی چې دا ذبح د ابناء دی او استحیاء د نساء دی دا کار چې تاسو تکو دا سوء العذاب تاسو ترسو وفي ذالکم پدی عذابونو کې بلاء عظیم امتحان په تاسو باندې زحمت تاسو ته نو بلاء ترجمه دو دي خو چې کم یو سره لګوي ترجمه کې بچدنو سره والے بدلونه عظیم ډیر لوی عظیم بلا او امتحانو واذ فرقنا بكم البحر هغه وخت چې من جدا کا پتا سو باندې سمندر فرقنا ټکړې موسی علیہ السلام ورله گزار ورک تفصیل را روان دی ورستا سورہ طه کې فانجیناکم ما نجات در کتا سوتا واغرقنا تاسو می بچ کړي غرق کړه منګه آل د فرعون یلکا آل مضاف د فرعون تا حکم با په مضاف کې وی مضاف الیه خو قید خارج وی چا ویلی دی دوانی مضاف الیه قید خارج وی حکم دا مضاف په مضاف الیه کې دی وی واسأل اهل القريه سوالو کا دغه قریه د اهلنا اهل القريه نه سوالو کا قریه نه څوک سوال نه کوي اهلنا حکم بد سوال د اهل نوی مضاف باندې مضاف الیه کې نوی دا د دوانی دغه د قانون او الته نو دلته به دا آیت پاغه باندې رد دی واغرقنا آل فرعون من غرق آل فرعون فرعونیان آل د فرعون نه فرعون په سر کې غرق شو نو دی دغه نه مراد دا حاصل دی جواب دا دی چې په هر ځای کې به مضاف حکم به په مضاف کې یو په مضاف الیه کې نوی بغیر د آل نه آل چې کله هم مضاف شي مضاف الیه ته حکم به په مضاف او مضاف الیه دواړو کې وی واغرقنا آل فرعون اوس به ترجمه دا څه نه کوي من غرق کړیو آل د فرعون خو به نه هلاک نه فرعونیان فرعون سره د آل نه فرعونیان ترجمه کوي آل فرعون ترجمه وکړه غلط شي به کوم زمدا سي عقیده سره وکړه موزم نکی واغرقنا آل ځکه موږ وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد الله رحمت لګي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وعلى آل محمد په آل د محمد باندې نو آل د محمد څه معنا په محمد په خپل او آل د محمد دواړو باندې دي وعلى آل ابراهیم په ابراهیم او په آل د ابراهیم بس قانون دا دی چې چرته هم آل مضاف شي نو آلته به حکم په دواړو کې او که اهل مضاف شي حکم به په مضاف کې یو په مضاف الیه کې به نوي دا بس ټول کتابونو کې تاسو ځان سره واخلئ خجی واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون او تاسو کته دا ډېر خون کې چې دشمن دې هلاکیږي او تور ته ګوري دشمن دې هلاکیږي او تور ته ګوري ډېر خون کوي
دا چې د امریکایان د افغانستان نه تخ دي کنه اخیری هغه فوجي رواني او جازونو د خيجي اورورا چې دنو ور سره دا مقلدین ور سره دا تابعدار دي چې د جازونو دغه تو خيجي هغه وزر وته او دغه د رسول الله دی غورځي کې رسول الله شي عجيبه خون کوي وان تم تنظرون ورس بلال چې دنو وان تم تنظرون موږ به دعاګانې کولې په خواب چې سبق وي موږ یا الله د امریکای ذلت راته داسې اوخه لکه څنګه چې د روسیانو ذلت تا موږ ته وښود الله کریم یو وخت کې زه ډېر خفه شولم ما یا الله د موسی علیه السلام چونو ته د موسی علیه السلام شاګردانو ته تا د فرعون ذلت په سترګو وښود خدای پاک د محمد رسول الله دی شاګردانو ته د امریکای د ذلت مخې موږ خو دغې نه کم نه یو الله پاک هغه دعا زموږ قبول کړه الله دې نورم ذلیل کړي دا هندوان دي الله ذلیل کې د دې د ذلت جو وینو نو بیا الله خوشحال شو دا ډېر لوی حرامیان دي هندوان او سکان دا د الله ذلیل کې اسرائیل دی الله تباہ او برباد کی او روس او امریکا چې سوره شرمېدلی الله لسچند نورم دومره او په شرمونو شرمې وانتم تنظرون دا چې دشمن هلاکیږي کافر دشمنی ډېر خون کوي الله په نعمت کې حساب یې کنه ګوري چې تاسو ته ګوري او دشمن هم هلاکیږي دا ډېر لوی نعمت دی کنه وانتم تنظرون او تاسو ته کاته وایز وعدنا موسی هغه وخت یاد کا چې موږ وعده اخیسته د موسی علی السلام نه وعده ما اخیسته د موسی علی السلام نه 40 ليله اتمام 40 ليله انقضاء 40 ليله چې تیرې با سلوي خرز تل سلوي غشبي یعنی ذوالقاعده ټولا او لس شپې او لس ورځې د ذوالحجې لیلتن ځکه یادوي چې یو قمري حساب دی یو شمسي قمري حساب کې شپه مخکې یو دغه وروسته دا ورځ وروسته او شمسي حساب کې دا وروستنه شپه چې دنو د مخکینی ورځ سره حسابي نو 40 لیلتن سلويخت شپې سره د سلويخت ورځونه نو چې شپې نو ورځ ورته نه نو خو چې شپه ځکه ذکر کړی چې دې کې مخکې یو په قمري شپو کې شپه مخکې وي د ورځې نه یوازې یو شپه ده په ټول کال کې چې هغه شپه د وروستنه شپه د ورځې دی هغه د عرفې شپه ده لسم د ذوالحجې عرفې ورځ کنه نو دغه عرفې ورځ الحج عرفتن د دې شپه د مخکینه نه ده دا وروستنه چې کومه شپه ده دا د عرفې سره ده نو معنا دا شو چې دې ځای سړی روان شو جهاز ته وکته چې لاړ تا نو عرفه کې خلق ولاړو ماښام ټول راغلي مزدلفې ته شپې خو عرفه بیا خوشي کنه او دې ځای غریب تلو لار کې جهاز چې ته خراب شو او بس چې ورسېد ماستر نه بلکې 12 بجو ټول خلق په کوم ځای کې مزدلفه کې د ډایرک ورغه دغه عرفه ته ورغه دعا وکړه فیضا افست من عرفات فذكر الله عند المشعر الحرام هغه نه پس راغه مزدلفه ته ودرېدو د شپې په آخري وخت کې بس د حج او شو یلکه دا خو یوم عرفه خو نه تیر شوی دا زمړه یوم عرفه تیر شوی دا شب عرفه خو پاتې ده کنه یلکه شب عرفه خو مخکې وي نه دا عرفه شپه به د عرفه د ورځې نه ورسته وي دا د الله احسان دی کدا شپه مخکې کړی وای غر کو مونږ دا سړی غر کو ډېر څه خلک شپې دي نو دی وجنه ټول شپې د ورځو نه مخکې وي او یوازې د عرفې شپه د ورځې نه ورسته وي ځان سره یاد ساتي چې ته حج ته تللی او چې ته بند شولې نو بس داسې مو چې عرفه زمانه پاتې شو الحج عرفتن او بدنه او اوښ به لالوم او دا خسې اوښ باندې هم کار نه کېږي بیا به کال ته بیا دوباره ځي وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً سلويخت شپې مې ورسره د سلويختو شپو تېرولو وعده مې ترې نه واخیسته ثم اتخذتم یلکه نو تاسو عجیبه خبره نه ده ما موسی علیه السلام دغه ته غوښته دا کتاب ورکو چې زه به کتاب ورکوم سلويخت شپې تېرېږي ګوره تاسو چې دنو دومره ناکاره خلک او بیا د هغې نه وروسته ګوره تاسو چې دنو څخه په عبادتونو دې ثم استبعادي وایي دا داسې نه چې څنګه موسی علیه السلام لاړ او فورا چې دنو دوی د سخي عبادت وکړو نه ګوره دومره عجیبه استبعادي ده معنا د عقل نه لرې خبره ده نو زه موسی علیه السلام
کتاب ته غواړم او تاسو دلته ورور راځدنو بنگړه ما شولې دا او سخین راتاوي دې دا مطلب استبادی ثم اتخذتم العجل او بیا تاسو اونیو سخیلرا الہن من بعده رستد تلو د موسی علیہ السلام نو کوئی تورتا وانتم ظالمون او تاسو مشرکان خا یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم وانتم ظالمون او تاسو مشرکان شرکم کو ثم عفونا عنكم بیا منگا عفو کړ تاسو نه ګناونه ثم عفونا الخطيئات عنكم من بعد ذلك ورست دینا بیا چې دنو منگا معاف کړ څنګه معاف کړ آلته ویلیو مخکي چا چې د سخی عبادت کړو را روان دي سخی عبادت کړو او چا نو کړي نو منگا دی پاکو خلقو ته وی چې د دې دا توبه بالا قبليږي چې فقتلوا انفسکم ذالکم خیر عند بارئکم نو تاسو قتل کې نو د تور راواخس دي او دا تقریبا ډیر شي خلقو بزرګونو خلقو او تور باندې چې دنو سرونه وال چې دغه شي دا توبه قبول شي او قتل کی لکه موږ چې څوک دغه چا باندې قصاصي وجنو کنه او یا څوک شادي شوده سره زنا وکي نو داغه د توبه قبل دو حکم دا چې رجم وکړو نو دوی قتلول بس توري چې دنه په اوچته کړي الله رب الجلال پر می قتلوي یلکه ما معاف کړی ثم عفونا ثم عظیم احسان می باندې او بیا تاسو نه منئ ثم عفونا الخطیات عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو زما د نعمتونو اظهار وکړئ وایذا اتینا موسی الکتاب بل نعمت هغه وخت چې موږ ورکړو موسی علی السلام ته تورات والفرقان او داسې کتاب چې دا فارق بین الحق والباطل یا موږ ورکړو موسی علی السلام ته کتاب والفرقان هغه معجزې چې فارق وي بین الحق والباطل نو فرقان مصداق یا عطف تفسیر د کتاب د پاره یا فرقان نه مراد څوک معجزې فی 9 آیات مفصلات لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو لار مومئ په کتاب خو سره لار مومئ و اذ قال موسی هغه وخت چې ویلو موسی علی السلام له قومه یا قوم انکم ظلمتم ازما قوم تاسو یقینا ظلم وکړ زیاته مو کو په خپل ځانونو باندې شرک مو کو شرک باتخاذکم العجل الہن د اتخاذ لپاره مفعول ثانی تاسو په سبب د نیو تاسو العجل هغه اسکی لرا الہن په معبود په خدای توب تاسو چې داغه نه دا سجدي ورته کړل خو هغه تم الہ وي فتوبوا الى بارئکم تاسو رجوع کې خپل خالق ته رجوع کې رجوع صورت بسنګي فقتلوا انفسکم خودکشیانه او کې خپل ځان لا فقتلوا انفسکم خدا بنا قتل کې نفسونو خودکشیو کې خودکشی خو په هر دین کې حرام دی خودکشی خو په هر دین کې حرام دی نو څنګه چې د خودکشی د لپاره خبره کوي نفقتلوا انفسکم تاسو قتل کې انفسکم دا خپل نوع انفسنا وانفسکم انفس اطلاق کی په نوع باندې دا کم چې ګناګار دي دا تاسو نوع ده کنه ده دا پاکان خلقو لګيږي دا ګناګار خلق قتل کوي دا تاسو نوع ده ذالکم دا تاسو ما خیر لکم ډیر غره ده تاسو عند بارکم بنظر بستاسو دا توبه واسکنه فتاب علیکم الله پاک رجوع وکړه د توبه په تاسو باندې تاسو توبه قبول کړه او بچ کړه تاسو د قتل نه ولی انه هو التواب یقینا الله پاک دې قبلون کې د توبه دې الرحیم دې بخون کې ذات دې وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او کې چوي تاسو اے موسی یا موسی دا زما انعام ته ګورو تاسو به ادب ته ګورو یا موسی دا زمون زمانه بریلیان یا محمد اولی کی یا محمد هر یا محمد څه چلی کی دا خو بنی یهودو کارو خپل پیغمبر پلار ته جدنو چرتا سړی نوم اخلي ها د زاید ته 3 لک روپۍ وای او ما ته ورته आवाज وکړ پلار ته دنده به چرته نو جواب شت کریما 3 لک روپۍ باندې هم دوی ک سلورم لک ولور کو دوی چې پیسې به واخلم خیر دی معافي به غواړم خو په دې هم نه کوي د به د قاری صاحب نو واخلي سوال نه پیدا کیږي ولی بے دبی غړي نو اوس د الله نوم
الله رب الجلال خو فرمایي چې له الاسماء الحسنى فادعوه بها. نو فادعوه بها الله اوبل پر اسماء الحسنى نو موږ وایو یا الله، موږ وایو یا رحمان یا رحیم. او د نبی علیہ السلام نوم خو محمد دی. الله قرآن کې فرمایي لا تدعوا الرسول کدعای بعضکم بعضا. زما د رسول ته دا خپل اوازونه چې بعضو د کوي، زما رسول ته وګوره دا اوازونه نه کوي. جلالین لیکي ای بیا محمد لا تدعوا الرسول کدعای بعضکم بعضا. فرمایي چې یو بل د आवाज کوي و تورانه او ډیرانه او شامت خان او غلام خانه دا نمونه ماخله یا رسول الله یا حبیب الله دا څه نمونه ماخله، دا څه نمونه ماخله یا محمد. په دې کې زما سره خبره نشته چې منادات چا څوک وي او حاضر وي او کل مطلوب اقبال وي او کاوري او کناوري او حاضر دی او غایب دی. پاګه کې موږ ته پته ده چې الله رب الجلال صفات موږ چاله نور کو دا نوم اخستل بی ادبی دی. یاره بریلیان ځان ته با ادب وایي خو دې کې ډېر بی ادبي کوي او دوی موږ ادب کوو. یا محمد یا محمد مو آیا یا رسول الله ولیکي کوم څه ته وي نو داګه زدا میدان یا حبیب الله ځان سره ولیکي په دې تندي باندې ولیکي چې زما دی وبندي صدر ته وي نو زه به جواب کوم. ته یا محمد ولې لیکي سرګوزیا یا الله یا محمد بس خدای پاک سره شریک یا الله. التبل ورځ دا خبره زګه کوم چې جلالین کې دا خبره کړو نو طالب را لچټ را کړو چې الله ته خلق आवाजونه کوي. اته الله الاسماء الحسنى فادعوه بها او دلته لا تدعوا الرسول کدعای بعضکم بعضا. ٹھیک شو بس قرآن نه جواب شو. خجی په خبره ځان پوهوي نو دا د يهودو خو دی. وایز قلتم یا موسی یا موسی یا موسی یا محمد کدی ویلی د سړی ځامن وای کنه وایز قلتم یا کلیم الله من ورته چې افرین زنده باد دي. خود موږ ته څه پته چې يهودو بریلیان دوه بای بریلیان دوه چې دغه دین زده کړی غي وایي دغه چې ویلي يهودو چې قرآن چې ویلي یا موسی موږ دا يهودو کار دی کنه نو چې دا چې تاسو کوئ نو خو تاسو دغه سره ورونو لیدل. لن نؤمن لك ستا په خبره به موږ یقین نکو باور به ونکو حتی نر الله جهرتن تر هغه پورې چې ووینو موږ الله رب الجلال جهرتن په ډاګه ډګېلې. جهرتن څه معنی عیانن مخامخ آمنے سامنے. موږ ته دی الله او ای ځان دی راته او خی چې دا موسی ګوره زما سړی دی او دته کتاب ما ورکړی او دته دا کتاب اومنئ او دته خبره اومنئ. دا چې دی الله موږ ته ځان وکړي. شاه منصور بابا جی وایي خرې ته ګوره سارا شپې ته ګوره اوس خرې ته ګوره سارا شپې ته ګوره الکه تا ته ګوره د خدای پاک لیدو ته ګوره تاسو د سړي بچي نر الله جهرتن. ها فاخذتكم الصاعقه بس اونیول تاسو لرا الصاعقه هغه تندر صاعقه در باندې رااله وانتم تنظرون او تاسو کاته بس یو به بیوش کېده او بچ دنو غرزیده با ټول چې دنو شیخ ختم شو. موسی علیہ السلام ته ورته وکړه ورسره راځي یا الله اتهلكنا بما فعل السفهاء. دا خو یو څوک مقلو دا مطالبه وکړه او دا ټول هلاک کړه. یا الله چې دا دیال ته چرته هلاکړي وای وجلی وای نو خبو بیا خو دا خلک وای چې دا مشترانه بوتل ولته چې دنو خودکش دماغه پکړې موسی علیہ السلام دا غوال ته هلاکول پکارو. دلته خدای پاک ازما اوس بدنامي جوړیږي. یا الله ته چې دنو ژوندۍ کې بیا ثم باسناکم من بعد موتکم بیا می ژوندۍ کړي پس د مرګ نه لعلکم تشکرون دې دې پاره چې تاسو د الله د نعمتونو اظهار وکي. شین کاف را کاف شین کاف را د دې ماده اظهار د پاره دی. د الله شکریا څه ده د الله د نعمتونو اظهار وکي. هغه اظهار په څه کېږي په عبادت. زما بل احسان ته وګورم وظللنا علیکم الغمام. الله فرمای چې کله تاسو میدانی تی ته ورغلی نو آلته تاسو چغې جوړې کړل چې دا یہ موسی مونږ خو د ګرمۍ نه مړه شولو او د اولګې نه هلاک شولو.
الله فرمایي وظللنا علیکم الغمام سورې جوړ کمنګ پتا سو باندې د ورېځې اېدا چې نره غونډه کې ورېځې به راوست الله پاک او د پاسه به دا چو درو ز سوري کار خو شو ایر کنډیشن درته ولګید دوی به خو ولګی نه مرو وانزلنا علیکم المنّا من نازل کړ پتا سو باندې را نازل کړل د الله د طرف نو بس انزلنا ذکوي المنّا ملزان والسلوى او ترنجبین من او سلوى می در باندې راولېګل یا المنّا والسلوى دا چې مرغی الله رب ذوالجلال راولېګل چې د ملزانو په شانتو نو بس دی خیمونه چاپیره به داسې ګرځېدل چې څومره به تا علالول هغوی چې دنه انکار نه او هغه به یې وخوړه او د پاسه به بیا وی چې یاره اوس داسې خوږ غونډه کې شی پکار دی چې دا ډوډۍ هضم شي هغه دپاره الله پاک هغه ګبین چې ده نو هغه من هغه ورله چې ده نو الله پاک دغه کړل دا هغه ورله الله پیدا کړ د بوټو د پاسه به چې ده نو د شی داسې سار به پاسېدل داسې سپین شی به پروت و وروره چې ده نو خوږ ګبین په شان ته دې کې حکمت دا دی دغه لیکلي دي دا ارسطو لیکلی کا افلاطون لیکلی چې دی دا ګبین دا ترنجبین چېرته وایو مونږه دا ګبین یې ځکه او دا خوږ شی و ګبین سره زه تعبیر کوم نو دا یې ځکه وغوښته چې خوراک پسې خوږ شی دوی اخري دوی چې زموږ د عازمه خسي نو دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یحب الحلوا حلوا خوږ سیز ته وایي میوې ته خوږ شی نو دی خوږ شي کې کمال دا دی چې د ډوډۍ پسې خوږ شی وخورې نو زر ازوي چې شوګر دی نه ګوره خیال کوه شوګري سړی چې نو خولې ته څه شی وانه شي چې هلکه بس مولي صاحب ویلي خوږ شی خوره نو هلته ترزګوني که نه هغه مړزان به وخوړل نو ترزګون به نو هغې د پاسه به چې نو دغه خوږ شی وخوړه نو دا بل احسان و موږ ورته ویلي دا کلو نه مخکې قلنا مقدر دی قلنا موږ ویلي کلو من طیبات ما رزقناکم خورئ تاسو د پاکیزو د حلالو هغه څیزونو نه چې موږ درله درکوو وما ظلمونا نو ولې پرې بند شو وما ظلمونا دوی په موږ باندې ظلم نه وکړی وما ظلمنا نه دی چې ته داسې ترجمه وکړې چې موږ په دوی ظلم نه وکړی نه دوی دا ظلم په موږ نه وکړی په خپلو ځانونو یې وکړه موږ ورته ویلي ذخیره اندوزي مه کوئ ناشتې ته مه پرېږدئ سبا ته مه پرېږدئ سبا به تازه درله نور درکړم دوی به چې دنه یو دوه مړزان دغه پاخه کړل هغه یو به ښځې ته وویل چې دا به سهار څه پته لګي بیا به یې او که نه به یې سهار ناشتې ته پرېږده چې وختي سبق ته ځم چې ناشته وکړم هېڅ ته چې دنو بس دا نخره یې شروع کړله شی به بند شو ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن او دوی په خپلو نفسونو باندې ظلم کوونکي وایز قلنا دغه واقع ورته هم یاد کړه چې موږ ویلي دوی ته ادخلوا هذه القریه زی ننوځئ تاسو هذه القریه یا لکه دې کلي ته ننوځئ کم کلی و القریه الفلام عدیزینی دا یو کلی د کلو نه یا یو معلوم کلی فکلوا خورئ من هادې کلي نه حیث شئتم کم ځای کې چې ستاسو خوښوي رغدن رزقا واسعا ودخلوا الباب لیکن دا پال پریز ځان سره یاد کړئ چې کله تاسو ننوځئ دروازې ته د څه شي دروازې د کلي دروازه یا دروازې ته د بیت المقدس یا دروازې ته د اریحا ښار اریحا د اریحا کلي ته ننوځئ خو چې دروازې ته ننوځئ نو داسې دا سرونه به دا سینه به ځان داسې بهر نه وباسئ دا د متکبرینو خوی دی او سر به داسې اوچتوئ نو داسې ټیټ به ځئ داسې چې ځئ نو داسې ټیټ به ځئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار روانو نو روایتو کې راځي د ترمذی شریفه چې شمالي ترمذی کې ته به وایې چې دی چېرته کوزېږي د بره پوړۍ نه سره چې بره پوړۍ نه کوزېږي داسې ټیټ شوی که نه نو دی به په سمه لاره هم داسې روانو ما د خپل شیخ الحدیث نه چې کله دوره کوله په زرګري کې مولانا بهرمن صاحب نه هغه د مولانا عبدالحق صاحب ډېر خصوصي شاګرد و ډېر تقوادار و ما وی چې زه ده کې وګورم چې د نبي علیه السلام کم اخلاق و کم عادات پکې دي نور ټول صحیح و نو دا تلل چېرته ما د هغه دا تلل داسې نه دي لیدلي چې هغه داسې نیغ رواني بس هر وخت به داسې کوم
حالانکه دا صرف او صرف د نبی علیہ السلام د سنتو اتباع لپاره دا څه روان. نو دوی ته وې چې تاسو به داسې ځئ عاجزۍ کې دوی ورو داسې روان شو بلکې په کناټو باندې داسې خویدل به په کناټو باندې او بلې ورته وې چې تاسو کله دروازې ته ننوځئ نو داسې وایئ چې حطة مسألتنا حطتنا یا الله سوال کوو منګستانه حطة چې زمونږ نه ګناهونه ورجېږي. دوی هلکه هلکه ته کې چې نور خبره جوړه ده لږ به د ځان نه خرچو کو دا نون به پکې زیاتي کو. حطة بځای حنطة یا لکه حنطة فی قشرة مسألتنا حنطة فی قشرة یا لکه غنم پکار دي غنم 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 ترولې پکار دي. بني اسرائیل هغه وخت نه دغه د غنمو پسې د ترولو پسې چې نو سترګې ووتلې اوس 2800 روپو ته ورسېدل. ودخلوا الباب سجدا سجدا څه معنا سجدي په حالت کې سړی تلی شي ته تندې ولګو کله تلی شي نه سجدا دا معنا منحنيا ټیټ ټیټ بروانه سرونه به مخکته کړي داسې عاجزۍ کې بروانه عاجزۍ سره لیکن خا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة او تاسو بدا سوای حطة سوال زمنګ ده کمیدل او معاف کېدل د ګناہونو نو موږ به سو نغفر لكم خطاياكم موږ به معاف کوو تاسو ګناہونه وسنزيد المحسنين خامخا زیاتی کوو موږ نیکو کارو لرا موږ نور زیاتی مزید به نیکانو لپاره احسانات کوو. نو دوی څوک فبدل الذين ظلموا پس بدل کا هغه خلقو چې ظالمانو قولا وینا لرا فبدل الذين ظلموا قولا بالقول الذي فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم تقدیر به کدا څه دی بدل کا ظالمانو په هغه څه شي سره بدل کا په هغه قول سره بدل کا چې صورت ویلی شویو صورت ویلی شو حطة هغه قول سره بدل کا دا هغه قول په بدل کې بل څه بلای وغورو څه شي بدل کا فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم څه شي بدل کا قولنا یو بل وینا بدل کړه غیر الذي قيل لهم دا ورستنه وینا چې دوی کوم وی دا غیرو دا هغه وینا نه چې دوی ته ویلی شو دوی ته وینا د حطة شو دوی بدل کا په یو غیر سره غیر څه ده حنطة تقدیر تم خیال شو ځان سره ولیکي فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا پس موږ نازل کا علی الذين ظلموا باغ خلق باندې چې ظلم کړو شرک کړو رجزن آسمان نه ورتا عذاب به ورپسې راولې غبرنا من السماء بما كانوا يفسقون په سبب دا کې جدي اوتیو فسق ستوي فاسین قاف چې مکمل وتل دي د دین نه وایز استسقى موسی لقومه هغه وخت هم یاد کا چې با اوبو غوښته موسی علی السلام خپل قوم ته اوس چې درمانو سرواج سړی وي او خواګه او ورور چې د ترزګون خوراک او بسې غبین ته کېږي نه چړې اوس پیپسي والی فقلنا منغوي اضرب بعصاك الحجر اوهات پدی ابصار الحجر دا غټا فانفجرت نور تاسو چې نو بوسامي کې ویلي فضربه ادماج دی فضربه اغله گزار ورکنو فانفجرت منه پس روانه شوی دغه غټه نه اسنتا عشرة عینا دولس چنی درې پټه چدنو دا سلور پټه تقریبا دا د وګدواله او دا سي درې پټه د دې غټه چدنو پلنواله نو دلته چدنو درې چنی دې ځانه چدنو یو چنا بلا او بلا نو درې خیال دې هر طرف ته درې نو ټول څو شو 12 نو دا 12 چنی زګه وتلې چې دې کې تفریقه نو تنظیم جوړ شو زکه بنی اسرائیلو ډلې ټوله
هغه 12 ډلې وي ځکه چې انی رأیت 11 کوكبا نو موسی یوسف علی السلام یوولس ستوري لیدلیو نو هغه د ورونه وکنو نو یوولس ورونه او یو پکې دا په خپل حضرتو نو ټول سو شو یعقوب علی السلام 12 زامن د 12 زامنو را چدنو دا هر یو قوم خپل چدنو موسی زای الګبل څه دی موسی خیل او عیسی خیل دا موسی او عیسی خو دغه خلقو بشرانو کړه یوسف زای احمد زای نو دا زای خو معنا زوی نو دا نیکونه نو دا 12 نیکونه اولادو نو د هر یو قوم د پاره ځان لا خپل ګدر ولی چې د ټولو د پاره یو ګدر مقرر وای او دا خزي راتله او دا جنکه او په دې ګدر زمخ کې منګه ډکوما ولی دا استاد پلان دي کې جاده د زمخ کې ډکوما اورا د منګو جنگ سره اورا د جنکو جنگ شي د جنکو جنگ سره ها زما د لور دا منګه چا مات کو نو ټوپک برا واخلی اورا چې درو د بل پلار بم ټوپک را واخلی د کلو کې اکثر دا جنگونه چې دي نو دا په دې سيزونو باندې زنانو باندې ورته جو شنو دشمنی راتله کنه راتله الله تنظیم ورته جوړ کړي تنظیم سازي او الله یا لکه جنگونه منګونه نشته هر یو خیل با د دې خپل چینه نه چدنو باخلي الته په دغه کې 12 لارې جوړې شي په سمندر کې هر یو خیل په خپل سرځي تنظیم جوړ کړي تنظیم خي تفریقه خلی تنظیم خي تنظیم سازي خو چدنه دي کې خو نظم برابر شي کنه نظم برابر شي تنظیم معلوم شي فارمونه ډک شي د مدرسې کې طالبانو نو تنظیم معلوم شي د خپل طالبان معلوم شي هغه اعظم طالب دي خیال دي د ډېر فائدې نو ځکه الله فرمایي فن فجرت بل ځای کې راځي فم بجست او دلته فن فجرت تعارض شته انبجاس کم اوبو وتلته وي خیال دي او انفجار دارو ته وي دا ټینګه چوچته او بمبا کولاو کې نو دته انبجاس نه وای دته سوای انفجار او چې داسې په دغه کې داسې په بوکا باندې وبواړي او بیا چې دغه ټوټې درته لګولې په مزه دته انبجاس وای نو دې اوبو کې اول کې انبجاس وو فن بجسد شو او بیا ورسته اورورا دغه پرشر زیات شو بیا فن فجرت من حسنتا 10 عینا 12 چنه قد علما كل ناس یقینا په جانده هر ډلې مشربهم گدر خپل نو جنگ ختم شو کنه منگوے قلنا منگوے کلو خورے وشربو اس کے یا لکا خورے منو سلوا وشربو اس کی تاسو دغه اوبو یا سمرا حاجی میں اوبو بوي کنه ناشتا اوبو بوي کو وشربو من رزق الله اذا الله در رزقنا ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر تاسو پس مکه کې فساد کو ان کی وایز قلتم یا موسی هغه وخت چې وې تاسو موسی بیا یا موسی لن نصبر علی طعام واحد دا خو یو قسم ډوډۍ ده نو هر ورځ غوخه دا طالبانو دا ناروا کوي وای کړه د کلولم باخه کې کړه په لنګر کې روزانه غوخه بخورم دا د بنی اسرائیل اولاد دي کنه بنی اسرائیل دا پښتون دي په خدای کې طالبان فریاد کوي روزانه غوخه لن نصبر على طعام واحد دا یو غوخه ډوډۍ خو نه راتله یعنی نوع واحد یو نوع د منو سلوا یو نوع کنه ځکه طعام واحد وای من صبر نشو کولای په یو نوع باندې د طعام نو څه چل کوي ها فدعو لنا ربک دعا غواړه موږ د پاره د خپل ربنا دومره خو پیدل چې موسی علی السلام مستجاب الدعوت دی ته موږ د پاره دعا غواړه د خپل ربنا یخرج لنا چراو باسي راوټ کوي موږ د پاره مما داغه سبزیاتونه تنبت الارض چې زرغونه کوي هغه لرا ازمکا من بقلها ترکاریانونه وقصائها او د بادرنګانو نه وفومها او د غنمو نه وعدسها او د نسکونه وبصلها او د پیاز نه پیاز میا چې نه کنه نو سړی د خلی خون خرابي او مرچکای د سره همي خیر ده لګو سلاد ملات دا ټول سيزونه وته دا شي موسی علیہ السلام ته څومره کم عقلی خدای پاک بندگانو قال موسی علیہ السلام فرمایل اتستبدلون الذی آیا تاسو بدلول غواړئ هغه سیز هو ادنا په بدل کې غواړي هغه سیز چې هغه ادنا دی بالذي په بدل داغه هو خیر اسم تبدیل څنګه دی چې هغه ډېر زیات غوړه دی او ډېر غوړه دی یلکه منو سلوات غوړي او پیاز ته غوړي وګه ته غوړي خدای هم کور روان کا نو دا خو یو خبره دی واځي وګه خونه دا کړه دا کرل غواړي او ریبل غواړي او بیا ورا چې دنو تریزل غواړي او ګډ غواړي او دا خو ذلت دی د الله په قهر اخته شي
قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ها نو چې تاسو بیا هم خامخا ضرور غواړئ اهبطوا مصرا زی کوشي تاسو یو کلی ته د کلونه مصرن نکره د خاص کله نو بس زی د میدانی تین راکوشي کته چې هر څه کوي بیا چې دوی میدانی تین کوزیدل موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام هغه چې د وفات شو. اهبطوا مصرا فإن لكم یقینا تاسو د پاره بوي ما هغه سيزونه هغه ترکاریانه هغه سبزیات به تاسو د پاره وي چې کوم تاسو غواړئ. فإن لكم ما سالتم نو څه چلو شو بس راکوش چې راکوش ورو چې دنو وېدا د پټه دي خدا پټه به چې دنو اړو به چې دې بار غویان پکار دي هغه د پاره یو پکار دي او یې د پاره ورو چې دنو بس کودال او کشه او بلچو چې زمیندار سره ګوره کنه بس شاتم کمیس کې لیدلې یو مخه د پرتګ کې مروا چې دا غارو نه نو زمیندار خو زمیندار نو بیا تاسو کتلی چې دکاندار څومره اسری کړه ناشتي او زمیندار څنګه ناشتي. وضربت عليهم الذله ټاپک ضربت ضرب دی ټاپې ته وای دا چې بس دی باندې دا رسوایی ذلت دا چې دنو ټاپه شو. وضربت عليهم الذله والمسكنه او غریبی نو وخت کې تیار خوړه او سورونه چې دنو کرل او ریبل دا ډېر ګران کار دی. وباءوا بغضب من الله او نو خطل دی په غضب دا الله د طرفه غضب اتویلی مغضوب علیهم موږ ورته ویلي چې مغضوب علیهم مصداق يهود دي نو دا يهودي کنه دا وباءوا بغضب نو چې غضب باندې اون خطل غضب دوی سره اون خطل مغضوب علیهم شو. دا ولی ذالک دا عذاب دوی ته بیانوم په سبب د دې چې دوی کانو یکفرون بیاات الله دوی انکار کو د الله د آیاتونو او یقتلون النبیین او دوی قتل الانبیاء بغیر الحق پنا حق نو د نبی قتل خو اسم نه حقي خو دوی هم دا خبره مانه چې دا نبی من قتل کا د هیڅ قسم ګنا نه ذالک دا سبب دا عذاب دا سبب د عذاب بما عصوا په سبب د نافرمانی دوی وکانو یعتدون او دوی تجاوز کوون کی د حق نه تجاوز کو الله فرمای زکه په باندې ما دا عذاب راوست او تباہ و برباد نکړ. تم برده بس